والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله وی یا اللہ رنا کون کے آسمانوں اور ازمکو دے اور اللہ رنا مثال پزرون مسلمانانو کی اور مسلمان په سینه کې مسلمان سینه ولا پشان د تاخ دا او په دې تاخ کې پکې ته دیوا ده او هغه دیوا په یو عجیبه او صفا شیشه کې ده. هغه دیوا ایمان دی او هغه صفا شیشه د مسلمان زړه دی او دا په سینه کې پروت دی. شیشه دومره بهترینه صفا ده چې لکه څنګه تا ته اسمان کې ستوري ځلېږي. نو د دغه ایمان د وجې نه دا مسلمان دومره ښکاره دی. او دغه ډیوه چې کله مړی او ته یې بلای نو دا اور غواړي. دا ډیوه چې بلیږي نو دا د هغه ونې نه بلیږي چې برکتي ونه ده او د خونه ونه ده. او قرآن هم دقه شانې برکتي ونه ده. څنګه چې د خونه د ونې نه اور بلیږي نو د قرآن نه ایمان بلیږي. او د خونه په ونه کې ډېر برکتونه دي او قرآن پاک کې بې شماره برکتونه. او داونه چې دا نو لا شرقیه ولا غربیه دا نه د مغرب والا ده او نه د مشرق والا ده. دا په ټوله دنیا خوره ده. د هر چا حصه پکې شته. قرآن نه د مغرب والا دی او نه د مشرق والا. دا د ټولې دنیا د مسلمانانو او د هر چا شی. او بیا الله رب العزت عجیبه ونې ټکې دا وایي یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. د خونه د ونې تیل داسې زلکینده تیل دي او د لرې نه چمک کوي. که ته ورته کړکۍ ونه وایې او ته ورته تیلی ونه وایې او اور ورته بل نه کړې هغه تیل هسې پړه کېږي.
شان حاسم د برکاتو کتاب دی دا حاسم قیمتي او پړکېدونکی کتاب دی کاغه تیلو ته ته اور ولګې نو هغه نوره رڼا سیوا کي او دلته چې مولوي صاحب د قرآن بیان شروع کړي نو نور نه اعلان رڼا رڼا سره بدلېږي او دی نور او دی قرآن ته الله هر څوک نه راولي قرآن ته یهد الله لنوره من یشاء قرآن ته الله هغه څوک راولي چې د الله خوښ شي هر څوک الله د قرآن مجمع ته نه راطلب کوي د قرآن درس د الله هر څوک نه پرېږدي د خپلې خوښې خلک الله رب العزت د قرآن مجمع ته راولي او دا الله جل جلاله تاسې عجیب او خوندور مثال ذکر کړی دی زه به تاسو سره لږه تشریح کوم داسې معنا کوم ویضرب الله الامثال للناس دا مثالونه الله د انسانانو د پیدې دپاره ذکر کوي انسانان درې قسمه یو غبیان یو ډېر غبیان یو په هغه پسې دویم نمبر یو اعلی انسان دی چې نفس مسله ورته وکړي او هغه عقلمند دی پوهېږي دویم نمبر هغه دی چې هغه په دلیل سره په مسله پوهېږي او دریم نمبر هغه دی چې په دلیل نه پوهېږي نو مثالونه پکار دی دا مثالونه الله انسانانو ته بیانوي د الله په خپله د مثال ضرورت نشته الله جل جلاله والله بكل شيء عليم دے هغه مثال ته ضرورت نشته معنا مې وکړه زما نهایت محترم علماء کرام او زما انتهایی محترم طلباء اعظم او د دې علاقې سپین-دروغو مشرانو کشرانو د عزت خاوندانو مسلمانانو ورونو دا ادارې دا مدرسې دا د دین کلاګانې دي او زمونږ او ستاسو دا راجمع کېدل د دین دې کلا ته په دې نسبت دي چې ستاسو د دې علاقې دې ماشومانو بچو قرآن پاک آخر سر ته رسولی دی او موږ او تاسو ټول د دې په خوشحالۍ کې شریک شوي الله دې ستاسو د هر چا بچی حافظ قرآن او عالم د قرآن بولي علم سرمایه ده علم بادشاهي ده علم رڼا ده علم لوی دولت دی علم په خرج کولو زیاتېږي مال په خرج کولو کمیږي د علم عزت دوام لري او د دنیا عارفي عزت دوام نه لري نن شته سبا نشته او د علم خادمان هم همیشه غوړ او تر تازه او دی به همیشه خوشحاله دی به دنیا کې هم خوشحاله دی به آخرت کې هم خوشحاله د دې ماشومانو لپاره چې تاسو دا اداره قایمه کړې ده تاسو په مال کې د الله نور هم برکت واچوي دې ته صدقه جاریه وایي چا به دې کې روپۍ ورکړې ده چا لس ورکړي دي چا شل ورکړي دي چا زر ورکړي دي او دا ماشوم په دې کې 2 کاله ناست دی قاري صاحب ته او دی څنډېږي او دا قاري صاحب یو وکړو 2 آیاتونه 3 آیاتونه راوړي او د دې ماشوم په دې سینه کې ږدي دا د قرآن بکسه ده 2 نیمو کالو کې قاري صاحب د ده په دې سینه کې قرآن جمع کړي دا ځای چې چا وقف کړی دی دا ماشوم چې پاري ده چې کور ته ځي دې ځای نه قرآن ویوړ که لس ماشومان پاري شي د لسو قرآن ویوړ د علم ماشومان به کېږي د علم ماشومانو علم یوړو د دې خلکو مال په دنیا باندې خور شو په دنیا تاسو چې کله ګریوان کې سر دننه کې او جوړ
کوي زه نن د سوات نه راغلی یم تاسو سره په دې ختم او د دې ماشومانو خوشحالۍ کې شریک یم زما سره به زما په دې علم او په دې معمولي زده کړه کې زما نه تېرو خلکو داسې مرسته کړي چې هغه مینه راکړي چې دی د علم نه ونه تښتي چې هغه وظیفه او ډوډۍ راکړي چې دی په ګېډه باندې موړي چې دی دلته پاتې شي دا چې کوم ناست دي دا علما دقه شانې به دې هم پاتې شي د دې زړه به نن هغه خلکو ته دعا نه کوي چې خدایه چا زما سره په علم کې مرسته کړې ده ته یې د خاورو سره وبخه او چې کله هغه تقریر کوي کله هغه بیان کوي کله هغه یو آیت بیانوي کله یو حدیث بیانوي په دغه کې به د هغه خلکو حصه نه وي چې هغه ساړه ډوډۍ ورکړه ده دا خو هغه صدقه جاریه قایمه کړه هغه به تلي هغه بوډاګان به تلي هغه به مړی او د دا هغه ډوډۍ هغه ساړه ټوکړه به کار کوي د شاګرد نه به شاګرد پیدا کېږي شاګرد نه به شاګرد پیدا کېږي سلسله به په دنیا باندې روانې او بوډا به په قبر کې تاسو ته دا مدرسه مبارک وي تاسو ډېر خوندور تعبیر کړی زړه د سړي خوشحاله شي او د دین کار چې څومره به تکلیف دی په الله یقین وکړئ څومره به خوشحاله وي کوی چې کله کټه کړي دې کې اوبه سیوا کېږي چینه چې کله چېړې دې کې اوبه ډېرېږي کوی چې کله په کټه چېړې دې کې اوبه ډېرېږي دې کې نن دا سرمایه ده او داسې وخت به راشي دا نن داسې نیمګړې نیمګړې روانه ده زما خیال دوه درې درځي داسې وخت به راشي تاسو به بیا دا سپینګیري که پکې نه وي الله دې دله ژوند درکړي داسې وخت به راشي چې د بخاري نه به پارېدېږي او تاسو به راسئ د بخاري نه به پارېدېږي امتحان د رب نه مه غواړئ امتحان د سړی نشي ټینګېدی دا د فتنې دور دی د کمزورۍ دور دی امتحانات د رب نه مه غواړئ چې داسې راشي چې سړی نه غواړي او راشي نو بیا دې الله مسلمان په امتحان کې کامیاب کړي دا ګرانه د نبي فرمان هم دی د نبي فرمان او دا یو امتحان در باندې اوس دی چې تاسو د خپل خیرات نه خیرات وباسئ د دې بچو دپاره دا مدرسه پلستر کوئ دې کې کمره جوړوئ او چې ستا په کور کې مړی کېږي او د هغه دپاره ته خیراتونه کوې او غوا او میخ او سنډه او کټۍ حلالئ او دا پیسې راوړي او دلته پې فرش کوئ دلته پې کمره جوړئ دلته پې پټ استاد نسي ځان له چې زما دپاره یو استاد پکار دی چې حفظ وړو ته کوي او تنخواه ورته ورکوم داسې خلک هم شته زما تنخواه ورکوم او هغه د مسلمانانو بچو ته قرآن وایي سړی خپلې وزیرې له نوکر نیسي خپل ګاډي له نوکر نیسي د روډ ځان له نیسي د پټي ذمېدارۍ له نوکر نیسي چې میخه یې میخې له نوکر نیسي چې په خپله نشي کولی بنګلې له نوکر نیسي او کله کله یې ذهن ګیداره شي چې دا کتاب هم د ما نه خدمت غواړي دې له به څوک نه سمه د مسلمان شان دا دی د موږ او ستاسو رشته د یو بل سره په لا اله الا الله ده الله دې قایمه ساتي موږ دا دستخط نه دی کړی چې همیشه به یو موږ سره دا نه دی شوی چې همیشه به یو زموږ ژوند مختصر دی سفر مختصر دی د تکلیفونو او د غمونو سره دی وروسته ترې خوشحالي ده که دا د دې سره تېر شو د دې بچو د محنت سره تېر شو د دې بچو د تربیت سره تېر شو او ستاسو زموږ کورونه د مسلمان کورونه وګرځېده او د هر کور نه د قرآن اوازونه را شروع شو یقین کوئ تاسو دې ژوند کې تکلیف دی او خو بیا تکلیف نشته د الله نبي مړ دی د الله نبي د دنیا نه تللی دی فاطمة الکبرا جاړي او ورو ورو د الفاظ واکر بابا واکر بابا یا د ما د پلار تکلیفونو یا د ما د باچان تکلیفونو کله کله سړی داسې
ژوند ده د الله نبي د دنیا نه لاړ نو فاطمه الکبرا فرمایي یا ما د پلار تکلیفونو د وسا کم تکلیف یادو ما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاطمه الکبرا ته وی فاطمه مجارا ستا پلار ترو سب تکلیف کیوں لیکن لا کربلا بی کبات اليوم ستا پلار د نن ورځې نو رسو تکلیفونه نوي یا د نبی تکلیف په دنیا کې ده مرګ رسو ټول خوشاله تاسو دی الله تاسو مونږ دې سره الله حل یو ځای نور دنیا کو پریشانی زیره غمون زیره او د اطمینان زیره ده دی وړو درسه زړه خوشالي تاسو موږ بل شان یو دا بل شان دي دیو الله نن نو ورکړل په قران ورکړل دیو چې نن تاسو مالداران فقیران مشران کشران او جوانان ټول جمع کړي دی وړو کې خپل کمال نو دیو کې کمال رب العالمین کتاب پیدا کړ بری وجه باندې دا ټول راځي مګړي نو د دنیا ژوند د غمونو سره د تکلیفونو سره د پریشانو سره کله خوشالي او کله تکلیف د الله نبی دا اعلان فرمایي په خپل والضحى والليل اذا سجى والضحى والليل اذا سجى زما دې په سبا قسم وي زما دې په رڼا ورځ قسم وي او زما دې په تور شپه قسم وي زما نبی دا به نه وایي چې ټول عمر به خوشحاله یم دا به هم نه وایي چې ټول عمر به خفه یم کله به پریشاني وي او کله به خفګان وي او کله به خوشحالي وي د برازي راځي الله الله کله د پریشانو د نبی صلی الله علیه وسلم حیات موږ تاسو یاد دي چې بچی لګي ګره چې شروع شي بچی کیږي یا لګان کیږي لومړی کیږي نو دا سړی پریشان دی او مور څومره پریشان دی یو یا لګان کیږي لومړی کیږي لیکن الله رب العزت د خپل محبوب زامن نه دی پیولی زامن کېدا نو کېدا دا د امت د دې خبرې لپاره یو نقطه پکې دام ده چې کله چا بچی مړه کېږي د رب نه به ګیله نه کوي د رب د خپل محبوب نه به خلکو بچي اخیستي دا لوی امتحان چې په چا د بدنامۍ بهتان او تهمت ولګي او سړي او کار نه دی کړی وایي تا کړی دی څومره پریشان دی ایا د بیبي تهمت ولګي ستا دا بیبي بدعمله ده دې زمانه کې به څوک دا صبر وکړي دا الله نبی کا وګوره محبوب د رب العالمین له د دواړو کونو سردار دی لیکن دا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی بدرامي کوي الله او نیم خبر ادي وی تا کړل عائشہ صدیقہ وی نیم خبر ادي تا کړل نبی پریشان ہے په غم کې اخته ہے رب العالمین لس آیاتونه راولېږل زما نبی ستا بیبي پاکه ده ستا بیبي پاکه ده او ته ځان ته ګوره زما نبي ته ماته پاکي الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین زما نبی که ستا بیبي پاکه نه وې ته به پاک نه وې ته پاکي بیبي ځکه پاکه ده پاکی بیبی ځکه پاکه بریتانو لپاره دي پاکانو لپاره دې تکلیف د نبی ته وګوره څومره عجیب دی عائشہ رضی الله عنها کله جدا کولای شو او یو بوډۍ له دعوت ورکړې د الله نبی له بوډۍ دعوت ورکړې یو زنانه له دعوت ورکړې او راشه ما تعالی ډوډۍ کړې دا ما تعالی د چیزی د ولي غوښه تیار کړې دا ستا د چیزی د ولي غوښه خوښه او ما ته داسې خوندور دعوت کړې دا الله نبی وبلو او ډوډۍ شروع کړه چې یو څو مړۍ واغېستې جبریل راغی خپل نبي ته دا الله نبي ته دا الله محبوب ته وایي ډوډۍ نوره مه خوره تا ته لږ اظهار اچوي
الله نبی ډوډۍ نه بس کړو صحابه یې قرار کړو هغه ښځه راوغوښته وی تا رښتیا ما ته په دې ډوډۍ کې زهر اچولي دي هغې وی او ما زهر اچولي دي وی ما ستا سره څه بد کړي کنګل مې ته کړي دي دا ګریوان ته مې لاس اچولی دی دا بچی مې زخمي کړی دی ما ستا سره بد څه کړي دي ته ما ته زهر اچوي هغه ښځې بهانه وکړه وی دا زهر مې ته بدې اچولي دي چې ما ته معلومولی چې دا پیغمبر دی که داسې دروغ وایي بهانه کوله نو دا تکلیف یې لا بیا زیات چې وګوره نو وایي د الله بندګانو نبي دنیا ته راغلی نمونه تېره شوې ده د هغه په شان کردار اعمال اقوال دا به نه وایي موږ د هغه ځای ته نشو رسېدی د هغه په تګ باندې به تګ کوې د هغه په قول به قول کوې د هغه شانې اخلاق به جوړوې دا شانې کردار به جوړوې هغه کارونه ما او تا ته اسان دي هغه پنځه ټیمه مانګزار هغه تهجد ګزار د بوډاګان اکثر د شپې پاڅي وي نبي به د شپې پاڅېده داسې وایي که نه د تهجدو ته پاڅي وي نبي به د شپې پاڅېده د پنځه ټیمه مانګزار یې زنانه لمونځ کوي او دا په دې بنیاد وایي نبي د دې تاکید کړی دی او دی له خپلوانو سره ښه کوي وایي چې زما تره د ما نه خفه نه شي زما ترور ما نه خفه نه شي زما خور د ما نه خفه نه شي زما ماما د ما نه خفه نه شي دا دی په دې بنیاد باندې کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام کې مکمله صله رحمي وه د هغه نه خپلوان نه و خفه د نبي علیه السلام نه ګاونډ نه و خفه نبي علیه السلام نه خپلوانان نه و خفه د نبي علیه الصلاة والسلام نه ملګري نه و خفه نبي علیه الصلاة والسلام ترغیب ورکړو مور پلار یې نه و مړو او د الله رب العزت د طرف نه ورته د مور پلار په حقوقو کې مستقل آیاتونه راغلي کې دا اختیار ده که نه د نبي سنت به ځان ته بد نه ښکاره کوې د نبي کردار به ځان ته بد نه ښکاره کوې د نبي گفتار به ځان ته بد نه ښکاره کوې د نبي رفتار به ځان ته بد نه ښکاره کوې سنتو ته به بد نه ګورې ګیرې ته به بد نه ګورې زنانو نوکونه به نه غټوئ لنډو نوکونو ته به بد نه ګورئ لنډ څونډۍ به نه پرېږدئ خپل ویښته به امانت پرېږدئ نارینهو پنځې به نه کته کوئ نارینهو پنځه ټیمه به مانګزار جوړ شئ نارینهو د نبي د سنتو توهین به نه کوئ د ټولې دنیا په مخ باندې په تاریخ کې چې څومره تېر شوی دی انسانیت کې زموږ او ستاسو د نبي امره ښایسته بل څوک بل څوک په زوره نه وایې بل څوک خفه نه شئ په سنت باندې به ځان بد نه ښکاره کوئ جینکۍ به په سنت طریقې ځان بد نه ښکاره کوي ښځې به مورکۍ ته بد نه ګوري ښځې به پړوکې ته بد نه ګوري ښځې به د خاوند په خلق باندې خاوند ته په ناستې پاستې جامې پیزار پالش کولو انځلو اشتري کولو باندې به دا ځان ته بد نه ګوري دلته په ناستې به ځان ته بد نه ګوري نوجوان ته به ګیره بده نه ښکارېږي نوجوان به د ګیرې توهین نه کوي نوجوان به ځان ته په خریلې ګیرې کې ښایسته نه وایي نوجوان به ځان ته په ګیره کې ښایسته وایي سمجھ کې راځي نوجوان ته د الله غلام یې بابا د الله غلام یې دا د الله رب العزت وینځي زنانه موږ او تاسو به ژوند د ځمکې په مخ د غلامۍ تېرو که نه ده موږ په ژوند د غلامۍ تېرو غلام به نه خپل مالک نه بغیر اوده کېدی نه شي زیات خوب کولی نه شي د مالک د اجازت نه بغیر ډوډۍ خوړی نه شي هر څه خوړی نه شي هر ځای ته تللی نه شي بېسیاره خوب کولی نه شي تا ته رب العالمین وایي د سهار بانګ چې وویلی کېږي هغه خوا به نه اوده کېږي چې ماسخوتن لمونځ مې دی کړی نه به اوده کېږي خوراک
دا الله رب العزت دا هغه منهیاتو د حرامو نه به ځان ساتي، حد به نه کراس کوي، نظر باندې به کنټرول ساتي. ته زما غلام یې که ته به هر ډول او نظر اوچتوي، رب ته وایي کته که نظر کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نظر کته که کولاو کولاو به نه ګوري. ښځې ته وایي چې په لارې ځي نظر کته که کولاو کولاو به نه ګوري. ښځې ته وایي د ډول ځایونه به نه ښکاره کړي، مټې به نه ښکاره کړي، غاړه به نه ښکاره کړي، مخ به نه ښکاره کړي، پنډۍ به نه ښکاره کړي. ته به ټوله پټه روانه یې، ته زما وینځه یې او د غلام مخالفت چې د مالک نه راشي، مالک له سزا ورکوي. سمجھ کې راغله؟ دا د دین کلاګانې دي، د مدرسې عوامو تاسو ته دې مبارک وي. دا ملیان ځي بهر دا چاندې چې اورئ، پلانګیره له دومره رالي، پلانګیره له دومره رالي، دا د بهر ضرورت نه و. تاسو له الله خپل مال درکړي، خو دومره دا چې ستاسو علاقې ته چندې والا راشي او هغه د یو ځمکې د بل سر نه راشي او تا له چنده ورکړه، د قیامت په ورځ باندې به په میلیونو لرې ستا هغه مال تا ته راوچت شي، وایي دا تا ورکړه. نو د عوامو بګي خدای قبلوي. لیکن یو څو خبرې ځان سره یادې ساتئ. یو د دې بچو د تربیت د استادانو، دویم د دې بچو دپاره د تعمیر، د دې بچو د ګرمولو، د دې بچو د یخولو، د دې دپاره صرف دا نه چې دا بچی د چا زوی دی، د ده خوښه بل شان ده، د ده بدن بل شان دی. نه نه، ته چې قدر کوې نو قدر د قرآن کوې. مولانا زکریا صاحب د فضائل اعمال کې یو شعر لیکلی دی: امرو على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. واذا ليلى کور باندې تیرولما، یو دیوال خپلوما، بل خپلوما، زه دیوالونو نه یم عاشق کړی، د دیوال کې لیدل نه زه کوسېږي، زما مینه هغه سره ده. دې بچي کې چې قرآن پروت دی، زموږ مینه قرآن سره ده. موږ چې پارېږېدو چوران نه دې موږ دوره وکړه، نو چې موږ پارېږېدو نو زموږ مختمیم صاحب فاضل دیوبند هغه په ژړا شو وژړل، وی طلباو تاسو نن موریان شوئ او تاسو به کلو ته ځئ او تاسو سره به خلک مسابقې کوي او تاسو به د قدر انفال وایي او ستاسو قدر عزت به کوي او عوامو تاسو چې د دیو قدر کوئ او دیو چې په ځان پوهېږي چې دا خلک زموږ قدر کوي. یاد ساتئ دا قدر ستاسو د غوښې نه دی، دا قدر د سپینې ټوپۍ دی. سپینه ټوپۍ کنایه د علم نه ده، کنایه د قرآن نه ده. دا ډېر عجیب کتاب الله را لیکلی دی، دا د اصلاح کتاب الله را لیکلی دی. د زنانو په دې کې اصلاح، د نارینهو په دې کې اصلاح، چې سړی مړ کېږي بوډا او تر اخري سلګو پورې دی د قرآن خادم وي او دی قرآن سره ناستي او د له مرګ په قرآن کې راشي، دی به د قیامت په ورځ د خادمانو د قرآن سره پاتې. دا سرمایه وړه نه ده، دا سرمایه ډېره لویه سرمایه ده او علم ورکېږي نه، هله به ورکېږي چې عوام ناشکره شي نو الله به علما واخلي. الله هسې علم نه لري، خو الله چې علم اخلي نو بېقبض علما یې اخلي. علما قبض کړي، علما واخلي، د دنیا نه یې لرې کړي، نو علم ختم شو نو. او د علماو وجود خو د خلکو پریشاني ختموي. ما د یو سړي ټلیفون وکړ، وی څلور ورځې
او ځان ډېر ساتم دا درې څلور ورځې مې سوچونه وکړه چې دا څه کیسه ده ما ذهن ته راغله ما زکات ورکوي بس د سړي فکر ښه دی طرف ته وی زکات به مې ورکوم ما مالداره یې وي الحمدلله ښه یم نو ما زکات ورکوي ورکوم مې خو چې نورو خلکو ته نو کتل دا څلورم کال دی چې زکات نه ورکوم نو مې په دې کې څه شک دی مال خو ټول زنځې زنځې شوی دی ستا په مال کې فقیر شریک دی ګاونډ کې فقیر دی حدیث کې راځي چې ستا بال را پوره شي ستا پیسې تا د حاصلې شي ستا دوکان دی او کار یې پوره شي فقیر ستا دروازې ته راشي او ستا د دوکان په دروازه کې ودرېږي وایي زما حق راکړه د فقیر حق شته که نشته فرض دی ستا سره پاتې دی د هغه حق هغه له ورکړه ته چې دا زکات